أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گناه ویستوي وی هر هغه کار چې الله ویلی چې ته کوا ته نه کې دا ګناه دی، او هر هغه کار چې الله وی چې مې کوا او هغه ته کې دا ګناه دی. مامورات نه انکار، د ممتنعاتو یا د ممنوعاتو ارتکاب دې ته ګناه وی. بعضې ګناهونه په خپل حیثیت کې انتهایی خطرناکي او بعضې د هغې نه کم خطرناکي. ګناه ته په قرآن کې سیئه وی او نیکی ته حسنه وی. بعضې نیکی ډیره فایده کوي او د بعضې نیکی د حالاتو د وجې نه په فوایدو کې اضافه هم ته کولی شي. لکه نیکي درنیږي په څه؟ یو چې نیت ډیر زیات په اخلاصي، دویم چې هغه نیکي د اخلاص نه علاوه په یو داسې ماحول کې ته وکړې چې هلته ماحول خرابي. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تمسک بسنتی عند فساد امتی. کله چې د امت کې فساد راشي اته په سنتو منګولې کلکې کړې نو فله اجر 100 شهید، د 100 کسو شهیدانو ثواب برته میلاویږي. مثلا ته په پاکستان کې او نیکي کې روجې نیسي او ټولو خلقو روجې نیولي، دا روجې نسبتا اسانې دي، خو چې کله ته په جرمني کې او د ټولو خلقو بوزی او ته روجه ونیسي نو د نیکۍ هغه قیمت د هغې ماحول د وجې نه بړاو شو. او بل چې کله ستا ذاتي حیثیت باندې هم ډیپینډ کوي چې یاره ستا ذاتي حیثیت څنګه دی. که یو سړی مالداري او د هغه سره په کروڑاو روپۍ او هغه ته 1 لاک روپۍ چنده ورکي، او بل سړی مزدوري کوي دیاړي کوي او 10 روپۍ آمدني ده او د 10 نه 1 روپۍ ورکي، نو دا 1 روپۍ د هغې 1 لاکو نه ځکه قیمتي ده چې 1 روپۍ د په 10 کې ورکړه، یعنې د 10% ورکو، او هغه سړی چې دی هغه چېرته 0.001% ورکوي ځکه هغه سره ډېر شی دولت دی. دې وجې نه کمې کجوري چې صحابي راوړې وې او هغه ټوله شپه د یهودي مزدوري کړې وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نیکۍ دومره قدر وکړو چې په ټوله ډیري د پاسه واچوله. څنګه چې د نیکۍ دا قیمت کمیږي او زیاتیږي، دغه شان بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه دومره خطرناک دي چې هغه نورې نیکۍ د ځان سره الوزي یا نیکۍ د ځان سره جارو کوي. سړی په دې تمه چې ما خو یو ګناه دی وکړو، خو هغه د هغې ګناه د وجې نه د نورو نیکو نه محرومه شوی، او دا ډېر خطرناک دي. هغه ګناهونه چې هغه نیکۍ د ځان سره الوزي او سړی بالکل بې اثرې پاتې شي. ځکه ته به وایي چې ما خو ډېر شی عمرې کړي دي، او ته به وایي چې ما خو ډېر شی روجې نیولي دي، او ته به وایي چې ما خو ډېر شی خیراتونه کړي دي، خو تا به هغه ګناه کړی چې په هغې ګناه باندې الله ټولې نیکۍ الوزي. قرآن کې د نیکو د الوزولو دپاره چې الله تعالی کومه ټرمینالوجي او کوم الفاظ استعمال کړي دي، یو ابطال دی ولا تبطلوا اعمالکم، او یو دی فاضل اعمالهم، او یو په هغې دی فحبطت اعمالهم، حبت دی. مختلف الفاظونه استعمال کړي دي، او چې د دې سره ستا د نیکۍ چې دي هغه به الوزي، به جارو شي او ته به تش لاس ناسې. د دې وجې نه بعضې ګناهونه داسې دي چې د هغې د کولو دومره ضرورت خو نشته چې خامخا یې وکړې ستا پکې څه فایده نشته، نقصان انتهایی خطرناک دی. خو ما ته یې ځکه کوو چې موږ ته پته نه لګي چې دا دومره خطرناک ګناه دی، فایده یې نه وي، نقصان یې ډېر زیات وي. مثال په توګه د ټولو نه ډومبنی ګناه چې هغه نیکۍ جارو کوي هغه ازبادول دي. یو سړي له تا د خپل آمدنۍ نه څه حصه ورکړه، یاره چا سره دې فزیکلی څه ښه وکړل
یا د فینانشلی مالی طور هغه سړی سپورټ کو نو دا کار ګران کار دا خو تا وکړو خو چې کله ته په هغه باندې اثبات کې او هغه ته هر وخت په نوړی اچې او هغه به ستا اشر او غوبل له کرا نه شي نو بیا ورپسې خبرې کې چې دومره مې وله زکات ورکړی او زمونږ د میخې په پویو باندې دا غټ سټ ته کړی دی نو د دې سره به ستا هغه نیکۍ چې دي هغه کم مال چې تا لګولی هغه والوځي او ته به په تمه چې ما پیسې لګولي هغه به ستا اثبات ختم کړي حالانکې د اثباتولو کې تا ته هېڅ فایده نه ما سوا د ذهني او د زړه د خوشحالۍ نه نو قرآن کې الله ما تا ته ویلي ولا یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کوشش کوه چې چا سره ښه وکړې که نه بیا پې اثباتوه ما تحریکي خلق او هغه خلق چې هغه په سوشل سیکټر کې د خلقو سره امداد ډیر کوي لکه الخدمت یا لکه اغوش یا لکه عرفان کیر سیسټم یا لکه اخوت چې هغه غریبانانو ته د خپل وسایلو د وجې نه خیر رسی او الله ولا توفیق ورکړي شیطان هغه اکثر په دې ځای کې خطا کی چې کله ووټونه وشي هغو ته ووټ میلاو نشي د هغو نه د خولې نه دا وخیږي چې موږ وله دوره کارونه کړي او ووټ یې بل چاله ورکو گویا کې دا د اثباتولو یو شکل دی او په دې سره دغه نیکۍ بربادیږي په لکاو روپۍ تا لګولې وې او د الله په نسبت باندې د دې دومره قدر دی چې الله وی من جاء بالحسنة فله 10 امثالها کم سے کم خو تاله د یوې روپۍ په بدل لس په درکوي اگه زیاتې کړل نو یو کم 50 کروڑ ته به ورسي دا ډېره غټه نیکي وه خو دا تا صرف په اثبات خرابه کړه نو تحریکي خلقو له به ډېر احتیاط پکاري چې د خولې نه چېرته دا ټکې ونه خیږي چې پلاني سره موږ دومره ښه کړي وو موږ وله رکشا اخیستې وه او موږ وله کور جوړ کړی او موږ وله مریض د پلاني ځای نه راوړی او ایرپورټ ته پسې مخې ته وتي او ډیډ باډي مو له را رسولی وه په خپل امبولینس کې او نن چې ووټونه شو نو بل لی ووټ ورکو نو غالبا دا به په من او اعضا کې راځي نو ما تا به کوشش کوو چې دا الفاظ د خولې نه ونه کاږو ځکه دا هغه ګناه دی چې په دې باندې هغه نیکي باطلیږي الله الفاظ ویلي ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى دویم نمبر شی چې زمونږ نیکي بربادي او جاروکۍ او الوزي یا قرآن موږ ته ویلی دي او هغه دا دی چې ستا رزق د حلالي کو فرض که دا کم رزق ته خورې دا حرامي مثلا ته سرکاري نوکرې ته یو ورځ ډیوټۍ له نه ځې او تنخوا لې ته که سې روزه لګې که ته چیلې له ځې نو ستا را پیسې چې دا کمې ته لګې په دې کې یا دا کم خیراتونه ته کې یا ته په خلقو باندې خورې دا ټولې پیسې چې دي دا د حرامو دي په دې باندې تا ته اجر نه میلاویږي هسې ځان هم کړی شی دې خراب شو قرآن موږ ته په دې ځای کې ویلي چې تاسو کوشش کوئ کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو لله الله تعالی د هر سیکشن ته یعنی پیغمبرانو ته معاینه کړي مؤمنانو ته معاینه کړي جنرل پبلک ته معاینه کړي چې تاسو چې کله نیکي کوئ د هغې نه مخکې د خپل رزق په باره کې شور شئ چې دا پاک دی پاک خوراک وکئ نو بیا وروستو د الله شکر ادا کوئ او بیا ورته څه ویلي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا عمل صالح چې کوې که نه مخکې به پاک څیزونه خورې زما ستا دپاره پکې دا شوه چې کنسنټریټ که په دې باندې چې روزي دې حلاله ده که ارامه که ته دیاړي کې او که ته افسري کې نو چې ته په وخت ځې په وخت راځې او که ډیوټي تا ته والی چې دا تنخوا ستا حلالی ځکه چې که تنخوا ستا حرامئ او نور خو څه کې په دې مرکز کې په دې جومات کې چې دلته ته مونځ کې دعا کې که تا احرام تړلی که نه او ته عرفې میدان ته لاړې او هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا رب یا رب هلته کې جاړې او رب ته آوازونه کې نو حضرت وی فانا یستجاب له ستا دعا نه قبلیږي نو ولې ملبسه حرام دا احرام دې د حرامو پیسو اغوستی دی او ستا دا مطعمه حرام دا کم خوراک چې تا کړو دام حرامو وغذیه بالحرام او ستا دا ټول نیوټریشن چې دی د حرامو نه جوړ دی دې وجه نه چې که زما ستا کانا او زما ستا آمدني حرامئ نو زما ستا ټولې نیکۍ چې دی هغه ضایع کېږي نو چې په دې ګناه کې مبتلا شوې نو دا ګناه متعدي دی دا به ستا ټولې نیکۍ خرابې کړي نو چې ټول سوچ دې په دې چې ستا رزق د حرام نه وي ځکه که ستا رزق حرامي نو بیا نیکۍ دې جارو کېږي او ته په تمه چې ما دوره کارونه کړي وو دوره مې کلمې ویلې وې او بیا به الله وایي چې ستا روزي حرامه وه نه د دوا قبلو ما نه د عبادت قبلیږي دریم نمبر کار چې هغه موږ له هر څه ورانوي او هغه دا ده
چې ته یې د امت فرد خو د امت د دشمن سره د خفیه سازبازي. نو ته د پاکستانی فوج د افغاني مجاهد د هغې خلاف د امریکې ملګری، ته د هغې خلاف د انډیا ملګری، او ته د هغې خلاف د هغې خلکو ملګری چې هغه اسرائیل دي او د هغو د فوجونو سره ستا سازبازي، نو بیا دا ستا ګناه دومره غټ ګناه دی چې که ته منځونه کې، که ته تهجد کې، که ته تسبیح او که ته عمرو لځې، دا به دله خوري. ځکه چې الله تعالی په خپل کلام کې وایي چې کله تاسو دا کارونه کوئ او دشمن سره سازباز کوئ، نو هغه څه وایي د دې خلقو چې دی، د دې خلقو اعمال چې دی و بربادو. په صورت محمد کې فرمایي ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر. پټ غونته وینا ورته کړي چې هلکه په بعضو خبرو کې موږ ستاسو ملګري یو. نو چې کله ته د خپلو مجاهدینو سره او د خپل ارمی او د خپل فوج سره او د خپل عسکر او د خپل لشکر سره غداری کوي او ته د دشمن د لښکر سره پټ راز بازي ستا او ستا د هغو سره پټ لینک سي، نو دا دومره خطرناک عمل دی چې الله وایي فاحبط اعمالهم، د خپل عملونه په خپله برباد کړل، الله د ده عملونه به برباد کړي. نو هغه څومره نیکۍ چې یا به دله وسیځي. نو بل عمل چې دی چې هغه بدترین ګناه دی او الله تعالی په هغې باندې نیکۍ سیځي، هغه د دشمن د فوج سره سازباز کول دي او د خپل فوج خلاف او د خپل لښکر خلاف د هغې سره ملګرتیا کول دي. الله چې بیا ته د هغې سیډي شي، نو که ته هر څومره زبرګې او هر څومره مسواکونه وخې، خو الله وایي فاحبط اعمالهم، د هغې عملونه به برباد شي، ارمتونه وله بربادوي. او بله یو خبره چې هغه ماته د ډېرو غټو نیکو نه محرومه کوي او زموږ ټولې نیکۍ سیزي، هغه صدن عن سبیل الله، د خدای د لارې نه خلق منې کول دي. ډېر خلق چې تحریکي ذهني او ډېر خلق چې د دیني خلقو ملګری، بیا یې ګیله پیدا شي او بیا د هغې ګیلې په بنیاد د هغو نه اووځي. دا ګیله ده یا حقه ده یا نه حقه ده، دا ځان له یو عمل دی. خو که فرض که دی شروع وکړي او خلق د الله د لارې نه منې کوي او بیا هغه کار چې د 20 کاره کړی او بل ته وایي چې دا اوس مه کوه د خپل ذاتي ضد د وجې نه، دا په صد عن سبیل الله کې راځي. یو سړي ته وایي چې ترجمې له مزه، یو سړي ته وایي چې تربیتګاه له مزه، یو سړي ته وایي چې جومات ته مزه، یو سړي ته وایي چې سیروزې له مزه، یو سړي ته وایي چې گشت له مزه. ولې ته ترې خفه شوی؟ نو دا په صد عن سبیل الله کې راځي. نو تا دا ړومبی ګناه چې تا وشو چې ته د تحریکي زندګۍ نه ډډې ته شوې، کیدای شي دا ګناه ته خدای معاف کړي، توبه دې قبوله شي. لیکن دا بل ګناه چې ته کې چې نور خلق د الله نه د لارې نه منې کې، نو الله تعالی وایي الذین، هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، وصدوا عن سبیل الله، د خدای د لارې نه خلق منې کوي، نو اضل اعمالهم، د دې اعمال برباد شي. الله وایي دا عملونه به دله زه برباد کم، نلیفای به یې کم، زیرو به یې کم. ته پته مه چې ما عمرې کړي دي، ما حجونه کړي دي، خو ته چونکې په دې کاروبار کې ملوث یې، نو دا ګناه ستا دومره غټ ګناه دی چې ستا زړی نیکۍ به وسیځي. که ستا ذاتي ګیله پیدا شوي، نو ته کوشش کوه چې دغه ګیله ستا به ختم شي. خو که ته فرض کا د خدای د لارې نه خلق منع کولو ته دې کار ووې او یو سړی جومات ته ځي او ته یې منې کوي چې زه مړه مزه، دا تصد عن سبیل الله کې، او دا دومره خطرناک عمل دی چې ستا خپلې نیکۍ به وسیځي. یو بله خبره چې ستا د نیکو د سیزو دپاره خطرناک دی او هغه دا دی چې هسې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احترام کې ستا نه کمی راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام انتهایی ضروری دی. دی وجې نه وایي با خدا دیوانه باش، با محمد هوشیار. د خدای سره که ته داسې د مینې او د دغه اظهار کوي چې لکه لیونی چې ښکارې، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په هوښیارۍ او په عاجزۍ او په احتیاط باندې ګزاره کوي. دی وجې نه مدینه منوره کې د روزې خواته خلق انتهایی خاموشي، او په مکه معظمه کې د خانه کعبې په خوا کې چې کوم دغه طواف کیږي یا په حجر اسود باندې کومه ګڼه جوړی، نو هلته یو د شور غوندې ماحولي. ته ویلی شي چې دا چې دي دیوانه باش دي، او هلته با محمد هوښیار. نو د الله د رسول به ډېر احتیاط کې چې هسې نه چې ستا د کردارو نه، ستا د خوی نه یا ستا د الفاظو نه د الله د رسول په احترام کې چېرته څه کمی رانه شي. دې وجې نه الله تعالی په خپل کتاب کې ویلو چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چې پیغمبر ناسی که نه، تاسو په زوره خبرې مه کوئ چې ستا آواز د هغه د آواز د پاسه نه وي. خو چې کله پیغمبر نه او ما تا یو، نو تا ته وایي
چې کله د پیغمبر حدیث بیانېږي که نه نو هغې ته خو یو طرف ته غوږ کېده، هلته خاموش شه او هلته کې هغې ته په احترام باندې سرنډر شه او چېرته خپله خبره د پیغمبر د خبرو د پاسه نه کې. او بیا وی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، داسې نه څنګه چې تاسو آپس کې په زوره خبرې کوئ. ولې د دې انجام به څه ان تحبط اعمالکم، ستاسو اعمال به برباد شي. نو خپل اعمال په خپله بربادولو نه ځان بچ کولو دپاره کوشش وکړې چې د پیغمبر په شان کې ستانه څه دغه رانشي، احترام کې څه کمی رانشي. او د دې موجوده دور کې دا دي چې چېرته محدث ته وینې ته عزت کې، چېرته مفسر ته وینې ته ورته پاسې، چېرته سپینګیری ته وینې نو ته قدر کې. او چې اذان شروع شي او په اذان کې اشهد ان محمد رسول الله وي نو ته په حجره کې او په بازار کې خپلې خبرې بند کې وایه لکه بانګ وي غلی شئ. دا ته احترام کې. بعضې خلق ډمامې وخي خو ډمامې بندي کی د احترام په طور. دې وجه نه فرمایي وی هغه زنانه چې ځای جارو کوي او د هغې لوپټه په سر نه وي، ناسا په بانګ وي او اذان اواز چې راشي نو زر لوپټه په سر کی، دې احترام وکړو. شاید د دې احترام په برکت الله دې ته هدایت نصیب کی. نو د هدایت دپاره احترام ډیر ضروري دی. نو ته به د خپلې خولې کنجک صحیح چلی، هسې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احترام کې در نه څه کمی راشي. او نن سبا د هغې په ځای باندې احادیث دي، قرآن دی، اذان دی، مونځ دی، جومات دی. نو د هغې او د هغې هغه ملګري چې کوڅه په کوڅه ګرځي او دغه حدیث او قرآن تا ته ښیي، د هغوی به احترام کې. ځکه که دا کار دی وکړو نو ان تحبط اعمالکم، عملونه من برباد شي. نو د خپل عملونو د بربادۍ نه د بچ کېدو دپاره یو احتیاط دا دی چې ته به کوشش کې چې ستا دغه چې دی ستا په رویه کې یا ستا په ډسکشن په خبرو کې د پیغمبر په احترام کې چېرته کمی را نشي. دا قرآن موږ ته یو څو ځایونه وښول چې د دې ګناهونو نه ځان ساتئ، کینې تش تور به بیا خدای ته لاړ شي، یو نیکي به رسره نه وي. نمبر 1 چې تاسو خپل رزق حلال کئ. نمبر 2 چې تاسو کوم خیراتي څه شی ورکئ په هغې باندې اثبات مه کوئ. نمبر 3 چې تاسو کوم د الله د دین دشمنان دي د هغې سره پټ سازباز مه کوئ. او نمبر 4 چې تاسو چېرته د الله د لارې نه خلق منې نه کوئ. او ستاسو نمبر 5 د رسول الله په احترام کې چېرته څه کمی را نشي. بل احتیاط به دا کوئ چې که ته وایې چې زما اعمال فروټ پولي او هغه چېرته مسترد نشي نو ته به هر کار د پیغمبر په طریقه کې نیت به خپل صحیح کې. اکه نیت ستا خرابي او ته وایې چې زه مشهور شم نو د ټول نه ګران کار د الله په لار کې شهادت دی. او الله به شهید تر قیامت په ورځ وایي چې تا ځان د دې لپاره وجلی و چې خلق ما ته بهادر ووایي. نو فقط قیله تا ته خلقو بهادر ویلې، زما سره دې اوس څه نشته. نو چې یو ته خپل نیت صحیح کې. او بل هر هغه نیک کار چې د پیغمبر په طریقه نه هغه الله ته قبول نه دی. حضرت امام مالک رحمت الله علیه ډېر ښه مثال ورکړی وی د سنتو مثال د سفینې دی، د کشتۍ دی. چې څوک سنتو ته وخت د کشتۍ ته وخت نجا هغه نجات وموندو، او څوک چې د کشتۍ نه کوز شو نو هغه غرقه هغه غرق شو. نه که ځان د ډوبېدو نه بچ کې نو هر هغه نیک کار چې د پیغمبر په طریقه نه لکه نکاح یو نیکي ده او واده ولیمه یو نیکي ده، خو چې کله هغه د پیغمبر په طریقه نه او هغه د کفر او د رواج په طریقه شي نو هغې نه بیا بدي جوړه شي نو ته به غر کېږې. نو الله تعالی په خپل کلام کې موږ ته ویلو واطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، خپل عملونه مه بربادوئ. گویا کې زمونږ عملونو د بربادېدو دپاره یو خطرناک صورتحال دا دی چې مونږ کار د پیغمبر په طریقه ونه کړو. دا یو څو خبرې خو مونږ ته قرآن ښوولې وې، یو 2 خبرې نورې مونږ ته یو حدیث ښیي، احادیث یې راته ښیي چې دا کار مه کوئ کینې عملونه من برباد شي. یو هغه ګناه چې ته یې په پټه کې او ښکاره خلقو ته پته نه وي. دې ته وایي دا هغه خلق دی چې کوم خلق نیکۍ تاله خرابوي هغه دا چې ستا خلوت چې دی ستا تخلیه چې دی په معصیت باندې مشتملی. دا سړی کو د مدرسې محتمي، دا سړی کو د قرآن حافظي، دا سړی کو د سکول استازي، دا سړی که د یو ډپارټمنټ هیډي، ادا کو بظاهر غټ زبرګي خو چې کله پټ سکینډل د جاری او کله دی په طلایې کې په بړستن کې دنه په موبایل باندې فحش فلمونه ګوري ادا د فحش رابطي نو الله تعالی به ول دغه ټولې نیکۍ والوزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا سړی کو هر څومره نیکي یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تهامه، د مخامه غرونو مره برابر نیکۍ دراوړي یوه، او بل دا ویأخذون من اللیل کما تأخذون، دا خلق دا سړی کو دې
دغه له پاسي تهجد له د شپې پاسي او تهجد هم کوي بیا هم الله فیجعلها الله هباء منصورا دا ټولې نیکۍ به وله الله دوړه کي دا ټولې نیکۍ به وله الله دوړه کي ځکه ولکنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها کله چې دی به جوازي شو نو بیا به د حرامو کارونو ارتکاب کاو دیو جنه وی زبرګ هغه دی د زبرګ دوه ډیفینیشن دی وی پلانې زبرګ دی وی زبرګ هغه دی چې داغه تخلیه یعنی داغه پټ وخت چې دی هغه د ښکاره وخت نه په ډېرې درجې قیمتي او ډېرې درجې نیکی اس کی خلوت اس کی جلوت سے لامحدود گنا اچا ہو کم سړی چې ځان له په پټه ډېر زیات ښي او په ښکاره لږ ښي اصل زبرګ دا دی او اصل زبرګ دا دی چې ځان د ګناهونو نه ساتي وکانو یتقون ویلی دی قرآن هغه کسان چې یؤمنون بالله وکانو یتقون د ایمان نه پس ځان د ګناهونو نه ساتي چې د ګناهونو نه ځان نه ساتي او تشې نیکۍ کوي دته ته دیندار دته ته ویلی شي چې دا سړی چې دی دا ښه سړی دی خو لیکن د الله په نس زبرګ نه دی ځکه چې الا ان اولیاء الله دا زبرګان چې د الله اولیاء دي او د هغې دوه شرطونه دي ایمان ورپسې ځان د ګناهونو نه بچ کول نو که دی په پټه ګناه کوي نو وایي زهر په پټه څکل هم زهر دي او که په ښکاره کوي نو زهر په ښکاره څکل هم زهر دي نو د حدیث مفهوم دا شو چې کم خلق په پټه په غلا باندې ګناهونه کوي او په ښکاره ډېر ښه دي نو هغه ښکاره نیکۍ چې دي اب وله الله والوزوي او هېڅ په وله په لاس ورنشي او یو آخري خبره چې په هغې باندې سړي ټول نیکۍ چې دی خورېږي ختمیږي او سړی تش لاس پاتې کېږي ته مجاهرین وایي کم سړی چې په ګناه باندې فخر کوي پلانې سړی مې د کمر سر رسولی او داسې د قړه مې ورله ورکړه چې اوس په ځان په دې باندې فخر کوي او څنګه مې دوکه کنو پاډو په ځان مې پوه نه کنو دا غلط شی مې پې خرڅ کو او ښه ګوډ څاروی و هغه مې پې خرڅ کو او ښه خراب موټر مې پې خرڅ کو داسې خبرې مې ورته وکړې چې زما سره کټاره گاډی د تیارې په قیمت یې رانه واغست دی په دې باندې ځای په ځای فخر کوي او کم خلق چې په ګناه فخر کوي الله د هغې خلقو نه دومره مرور شي چې هغې د نه معاف کولو فیصله وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل امتی معافات زما ټول امت چې دی هغه به معافن الا المجاهرین مگر ها خلق چې په ګناه فخر کوي دا یو څو خبرې زموږ په ذهن کې پکار دي چې یوه دا چې زموږ رزق دی حلالي نمبر دو چې موږ دی چې کوم شی چاله ورکو بیا دې په اثبات نه کوو نمبر تین زموږ هر کار دی د رسول الله د طریقې مطابقي نمبر چار زموږ دی د الله د دشمنانو سره پټ راز باز نه نمبر پانچ موږ دی د الله د لارې نه خلق نه منې کوو او نمبر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احترام کې چرته کمی را نشي او بل دا چې په خلوت کې به هم د الله تعالی فرمان برداری کوو په خلوت کې د معصیت نه به ځان ساتو او آخري خبره نمبر 7 یا نمبر 8 چې دی هغه به په ګناه فخر دی چې په هغې الله ډېر خفه کېږي که ګناه په غلطۍ وشي او الله د باندې پردی چولی د الله سره پټې خبرې کوه چې یا درته معافي وکړي برسر عام په هغې باندې فخر مه کوه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین